دغه زوی په پلار باندې صرف یو ډز کړو دننه هغه په شاته ککرېشته او تندي سره ګولۍ وته بیا د خلکو او پولیس نظام بچ کول. دا خو تقریبا د 16-17 سال عمر دی او په 9 کلاس کې سبق وایي. یعنې د پلار یې گاډی در نقولو دپاره ودرولو نو دغه دوران کې دا فایر شوی دی. د موټرسایکل شوقي د ځان له موټرسایکل مغه شو او داسې ښکاري چې د سره پلار لکه د سره پلار نالګي غوندې وه د پلار سره نالګي غوندې وه دی خو دا وایي چې یاره زما مور سره به هر وخت جنګ جګړې کولې او په دې دی داسې سخت دله غوندې دی لکه د هغه نور زامن چې څنګه محسوسوي نو د هغه شان لا تر اوسه پورې څه بېمانتیا نه ظاهروي. بیا چې کله پولیس خپل تفتیش وکړو د هغې نه پته دا ولګېده چې اصل ملزم خو هم دا دی نو اوس په هغې کې هغه ملزم دی او مدعي فعل پولیس دی او دې نه بعد به چې کوم دی نو د ده وارثانو کې ټول نه نږدې د ده وایف ده نو هغه به پکې مدعي جوړېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو نواز منګل یما. د پلار او د زوی دغه دا رشته یو طرف ته ډیره زیاته خوږه وي خو که بل طرف ته وګوري همدغه زوی چې کله ته رالوي کي په نیازبینتوب په مینه په محبت سره بیا همدغه زوی چې کم دی د دغه پلار دشمن جوړیږي. دغه شان یو وقوعه د پیښور صدر سرکل انقلاب تانی حدودو مخې ته راغلې وه چې یو وکیل یو سینیر قانوندان جمال شاه چا قتل کړی و. د هغې په قتل کې څوک ملوث دی اوس چې تاسو واورئ حیران به شئ. د هغې په قتل کې بچی چې کم دی هغه په دې کې ملزم دی. دغه دا وقوعه څنګه شوې وه او څنګه مخې ته راله ټول تفصیل درکوو په دغه ریپورټ کې. په دې اړه به اوس ایس پي صدر سرکل رضا محمد صاحب باقاعده خبري غونډه کوي د میډیا نمایندګانو سره نو ټول تفصیل درکوو په دغه ریپورټ کې. چېرته هم مزې موږ سره اوسئ. جی بالکل ایس پی صدر سرکل رضا محمد صاحب له طرفه یو خبري غونډه وشوه په کم کې چې یو سینیر قانوندان وکیل هغه قتل شو د هغې په اړه دندې خبري غونډه کړې ده. ډیره زیاته مننه دا راته ووایي چې دا وقوعه څه وه. دا بسم الله الرحمن الرحیم دا وقوعه چې ونه دا د وکیل میا جمال شاه د ده د قتل وقوعه وه خپل زوی وژلی. دا راته ووایي چې دې کې مدعیان څوک وو د دې وقوعې چې کوم دی موټیف څه دی. نو دا چونکې د زوی دی نو راپورټ هم پولیس ته ده کړو نو په دې وجه باندې دی ملزم و ساري مدعي و. بیا چې کله پولیس خپل تفتیش وکړو نو د هغې نه پته دا ولګېده چې اصل ملزم خو هم دا دی نو اوس په هغې کې هغه ملزم دی او مدعي فعل پولیس دی او دې نه بعد به چې کوم دی نو د ده وارثانو کې ټول نه نږدې د ده وایف ده نو هغه به پکې مدعي جوړېږي. سر دا هم راته ووایي چې څه وجه جوړه شوه چې دغه زوی چې کوم دی خپل پلار قتل کړو. یو خو دا ده چې دی هغه ګریډو جګړې به هم کېدې او د هغې نه علاوه دا لږ چې دی د موټرسایکلو چې کوم سپیډ والا ټرایل والا موټرسایکل د دې ډېر زیات شوقي په 10 लाख 30,000 22 लाख په دې باندې یو موټرسایکل اخیسته نو په دې باندې به دی کور منځ کې لانجې راتلې جګړې به راتلې. دا د موټیو دا و د دغه هلک چې کوم دی څومره عمر دی او ده به کار څه کولو. دا خو تقریبا د 16-17 سال عمر دی او په 9 کلاس کې سبق وایي. دې کې پولیس ډیر زیات کوشش وکړو ځکه چې دغه د مرډر چې کم شوی او دا بلایند هم و دغه د ملزم پورې پولیس څنګه ورسېدو. دې کې چې کم دی نن ایس پي صدر سرکل چې کم دی هغه خبري غونډه هم وکړه. دې ټایم موږ سره تفتیشي افسر هدایت صاحب را سره موجود دی. دا راته ووایي چې ستاسو تفتیش څه وایي دا وقوعه څه وه دغه د ملزم چې کم دی په رشته کې چې کم دی پلار او زوی دغه یو رشته ډېره زیاته خوږه وي ویده چې کم دی خپل پلار قتل کړی دی. او دا بالکل ټیک ته جی په 27 تاریخ د شپې په باندې 11 بجې دا وقوعه شوې. بیا چې کله موږ ته اطلاع شوه موږ موقع ته رالو موږ موقع وکته نو موقع باندې یو موټر هم ولاړو یو وکسار موټر هغه هم ولاړو وینه هغې کې هم پرته وه لاندې هم پرته وه او یو خول دننه پروت و یو دوه لاندې پراته و. بیا دا کوم ملزم چې اوس د عقیب شاه نوم یې دا مقتول زوی دی نو ده ورکې راپورټ کړی و دا ورکې مدعي و. نو بیا خو حالانکې شپه وه او په دې غمه مو
نو ورځ نیمه بیا مونږ دې ته انتظار وکړو خو مونږ ته د ډومبې موقع نه چې مونږ موقع وکړه نو مونږ ته شک شو چې ده څنګه راپورټ کړی چې دوه نامعلوم موټر سایکل سوار راغله او د شا شیشې نه یې لاس رانیستو او زما پلار یې وویشتو نو حالانکه هغه داسې وایي چې بیا پوسټمارټم په سبا باندې مونږ پوسټمارټم حاصل کړو زر تر زره مونږ پوسټمارټم چې پوسټمارټم مونږ وکړو نو هغه بالکل د شا نه لګېدی او خو د ګاډي دننه د شاته ککرۍ سره لګېد تندي سره ګولۍ وتې وه دغه د ملزم چې کوم دی دا اول تاسو له مدعي رالو چې مدعي رالو دی پولیس له څه بیان وکړو د پولیس له دا بیان وکړو چې یاره دغه شان مونږ شادیال ته تللي وو د ایتاباد سره لاندې رنګ روډ باندې شادیال دی زه او پلار مې مونږ تللي وو شادیال له مونږ 11 بجې چې هغه دی نه رنګ روډ نه راستانه شو په بادرګلي روډ باندې رالو کله چې د موقع ته راورسېدو کور ته نږدې بس ګیټ سره نږدې نو پلان مې ګاډي ودرولې هرنې والو او دغه وخت کې ما د مخکې نه تماچا ځان سره د سیټ لاندې ایښې وه لوډ شوې بچې دی رالو د څنګه ودرېدو د مخکې که تماشا نه دې وویشتو دغه زوی چې کوم دی دغه د پلار باندې څو ډزې وکړې دغه زوی په دې پلار باندې صرف یو ډز کړی دننه هغه په شاته ککرۍ ایشتې او تندي سره ګولۍ وتې بیا د خلکو او پولیس نه ځان بچ کولو دپاره دی لاندې راکوشو او دوه فیره لاندې بیا هوایي کړي دي دا خو د نام کلاس سټوډنټ هم و د تماچه څنګه پیدا کا تاسو په تفتیش کې سو ویل چې دا تماچه د سره چرته نه و چرته یې غستی و ځکه چې دا خو نهم کلاس سټوډنټ خو ډېر کم عمر دی بالکل داسې کم عمره خو دی وایي چې یاره د موټر سایکل شوقي د ځان له موټر سایکل مغه شو او داسې ښکاري چې د سره پلار لکه د سره پلار نالګي غوندې وه د پلار سره نالګي غوندې وه دی خو دا وایي چې یاره زما مور سره به هر وخت جنګ جګړې کولې او په دې باندې ما ته زه تنګ وم نو بس ما دا پلار وویشتو ستاسو تفتیش څه وایي چې اکچوال موټیو څه دی اکچوال موټیو خو دغه اظهر سات خو دی دا وایي مونږ دوه ورځې کسټډي حاصله کړې ده نو مزید ګورو چې د سره دې کې نور څوک شامل دي د کور نه ورسره څوک شامل دي تره ورسره شامل دی یا مور ورسره یا نور څوک ورسره شامل دي وقوع کې چې کم دی دا کم قسم پسټل استعمال دا 30 بور پسټل دی وایي چې دا کارخانو کې یو میاشت دوه وړاندې ما اخیستی او زه دا وخت نه په دې منصوبه کې وم او دا به ما پټ ساتل دا دې تاسو د تفتیش کې سخت پیمانتیا سخت افغان ظاهر کو چې زه په دې سیز باندې خپېمانه یم بالکل خو دې داسې سخت دله غوندې دی لکه د هغه نور زامن چې څنګه محسوسوي نو د هغه شان لا تر اوسه پورې پیمانتیا نه ظاهروي یاره به زه خو دا ویل غواړم چې هر مور او پلار له پکار چې خپل بچي په خپل لیمټ کې وساتي لاډ پیار ورسره کوي خو د یو حدودو مطابق د حد نه زیات اختیار نه ورکوي دغه وقوعي نه بعد دا خو اول مدعي و بیا ملزم شو نو څه تښتېدلی و د مونږ په دویم ورځ باندې چک کو نو د مونږ لږ غوندې ورسره خبرې اترې وکړې خو حالانکه د پلار دویم ورځ وه مونږ دا مناسب نه ګڼله مونږ یې پرېږدی چې درېیمه وشي نو چې کله درېیمه وشي دی بیا مونږ راواړو دی پر مونږ تاڼۍ ته راوغوښتو انټاروګیټ هم کو دوران انټاروګیشن د انکشاف وکړو او دی بیا مونږ بوتله د په نشانۍ باندې مونږ بیا علیه قتل هم برآمد کړو او دیم په دې دغه کې مقدمه کې ملزم گرفتار ګرانو کتونکو دا مهال اوس موږ سره ارشاد عمر موجود دی یو ینګ انرژیټک پولیس افسر سره د انقلاب تانی په اس ایچ او تعینات دی سر دغه د وقوع چې مخې ته راغلی یو سینیر قانوندان جمال شاه قتل شوی دغه د ملزم تاسو څنګه د دې گرفتارۍ پورې ورسېدی ړومبی خو دا مدعي او بیا ملزم شو مطلب د ملزم ډېر زیات ځان شاطر ګڼلو بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ ته چې کوم ورځ باندې دا وقوع شو دی موږ ته راپورټ وکړو کنه نو موږ فورن موقع لرالو موقع له چې موږ رالو نو دی دا مړی چې کوم ډیډ باډي دی وړې وا شفټ کړی و هسپتال ته نو موږ موجوده چې کوم دا گاډي کې کم دا ډیډ باډي پرته وه د هغې موږ کله معاینه وکړه نو هغې کې موږ ته د لاین اف فایر چې کوم دی نو هغه موږ ولیدو نو هغې ته موږ ته دا اندازه وشوه چې دا فایرنګ د دننه سړ نه شوی بهر نه دی شوی اگر چې په دې کې مدعي چې کومه پلی اخیستې ده نو هغه دا ده چې دا فایرنګ د بهر نه موټر سایکل والا راغله او هغې بهر نه فایرنګ وکړو نو هغې هغه لاین اف فایر نه چې موږ ته اندازه وشوه نو دا د بهر نه بلکې دننه سړ نه شوی دننه ناس کس چې کوم دی دا فایر کړی بیا چې کله موږ دې نه مزید تفصیلات تپوس وکړو نو دا موږ ته ویل چې دننه زه ناست وم او والد صاحب پسې بالکل شاته سیټ کې زه ناست وم نو زموږ بیا لږ شک نور هم دغه شو ارشاد عمر صاحب دا راته دغه د زوی چې سر ټایم خپل پلار قتل کړو دی په گاډي کې روانو بیا دې ټایم کې دا چرته تللی و دا پلار یې همدغه شان په ځای پرېغوستی و که نه هسپتال یې هم رسولی و
دا د واده نه راتله د دې ټول پلازا نه د حیات آباد والا دغه ځای کې چېرته دی واده له تللي واپس چې کله راغلي دي نو دی کله کور ته بیخي رانږدې شوي دي نو د پلار یې ګاډی درنه کولو دپاره ودرولو نو دغه دوران کې دا فایر شوی دی یعنې ګیټ سره بالکل نږدې فایر وشو نو چې کله دې فایر کړی دی دا مړی شوی دی نو هغې نه بعد دی راوتی دی د ګاډي نه بهر نو د یارې نه د خوف نه ده چې کوم دی 2 ډزې نور هم کړي دي نو بیا د تمانچه چې کوم دا د ګاډي سیټ لاندې غورځولې ده هلته یې پټه کړې وه بیا دی چې کوم دی نو کور ته تللی دی خلک یې راپاڅولي دي اواز یې ورته کړی دی نو هغوی ورسره راغلي دي نو ده ورسره دا مړی چې کوم دی دا هسپتال ته وړی دی نه ډز خو د یوې خبرې هم حل نه دی او د اولاد له داسې تربیت ورکول یا داسې ازادي ورکول یا داسې پابندي ساتل چې هغه دې حد ته ورسیږي چې هغوی بیا داسې ایکسټریم قدم اوچت کړي دا نه دي پکار ګرانو کتونکو دا و ارشاد عمر صاحب کم چې د تانه انقلاب شو دی هم د هغه وقوعي په اړه باندې تاسو سره خپل خیالات او تفصیلات شریک کړو